غار حرا څخه را روان سو و خپل کور ته راورسېدی. خدیجة الکبرا رضی الله عنها چې د ده اوله کور والا ده، هغې ته دا ټول کیفیات بیان. هغه ورته وایي چې ته بیریږه ما، تا تر اوسه پورې درواغ نه دی ویلي، تا د میلمه خیال ساتلی دی، تا د قریب خیال ساتلی دی، تا د همسایه خیال ساتلی دی، تر اوسه پورې تا یوه ګناه هم نه ده کړې. او اوله ښځه اوله زنانه چې ده چې پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی، هغه په روایاتو کې راځي چې هغه خدیجة الکبرا ده. او هغه وختني حالات یې هم ور وښول چې زما ستا هغه زاړه حالات هم په یاد دي چې ستا پر سر باندې به د ماشومتوب په وخت کې ورېځ روانه وه، د ځواني په حالاتو کې به هم ستا پر سر باندې ورېځ روانه وه. تا ته به الله تعالی د ګرمي په وخت کې له اسمانه ملائکه را نازلولي. نو هغه ټول کیفیات یې لیدلي وو. خدیجة الکبرا و محمد رسول الله ته تسلي ورکړه. لیکن محمد رسول الله چې کله اول وارې راتلی دا الفاظ ورته وایي زملوني زملوني، ځکه دا د اندار له دې څخه ټکر نه ده چې محمد رسول الله نو بیریږي ولې، ځکه یو خارق العادته کار سي چې د انسان له عادته له طبیعت څخه مخالف یو کار ښکاره سي، له هغه څخه هر انسان بیریږي، ځکه دا د بشر خاصیت ده. موسی علیه السلام ته چې الله تعالی د لکړې کومه معجزه ورکړه، ورته وایي چې ای موسی دا لکړه وغورځوه. موسی علیه السلام چې کله لکړه وغورځوله، له هغې لکړې څخه مار پیدا سو. موسی علیه السلام په منډه باندې سو، شاته هم نه دي کتلې. الله تعالی فورا دا ورته وایي اقبل ولا تخف، مخ را وګرځوه، ولا تخف بیریږه ما، انک من الآمنین، ته به په امن باندې. ګوره موسی علیه السلام هغه خارق العادته کار ولیدی، له هغه خپلې لکړې چې مار ځینې جوړ سو، له هغه وبېرېدی، منډه یې کړه. نو په هر بشر کې دا رقم ته ویره پرته وي. نو محمد رسول الله د وحي په اول وارې پر ده باندې ډېره ویره راغله.